بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان یو ځل بیا د مشرق په سوات کې پروګرام سره تاسو ته مخامخ یم. قدرمندو کتونکو د سوات یو بل ګلورینو ښایسته او جنت نظیر وادی ته راغلي یو. دا هغه سیمه ده چې دلته کې د پاکستان د نورو سیمو خلک دې ځای ته کړېږي. دا چې دی نو په ټي وي باندې ګوري یا چې دی نو په نور سیزونو باندې ګوري، په پټوانو کې ګوري، نو هغه وایي چې یاره کله به دې ځای ته موږ ځو. یقینا دا چې دی نو د سوات مهوډن دی. مهوډن د کالام نه چې دی نو 13 کیلومتره لرې دی او کالام چې دی نو بیا د مینګورې نه 100 کیلومتره لرې دی. دلته کې راغلي یو، تاسو ته به ښایستونه هم ښیو او د ښایستونو سره سره دلته چې کوم مشکلات دي، مسلې دي سیلانیانو ته دي، هغه به هم تاسو سره شیر کوو. راځئ ما سره چې دلته کې د سیلانیانو سره او د مقامي خلکو سره تاسو میلاو کړو او سره د دې ځای ښایستونه تاسو ته وښیو. د دنګو غرونو، پاکو اوبو، ګڼ ځنګلونو ښایسته سیمه سوات چې پکې د ځي ولس روزګار لویه برخه د سیلګرۍ صنعت سره تړلې ده. سوات د مودې راهیسې د سیلانیانو لپاره جنت دی او سوات د پاکستان سره سره ټوله نړۍ کې د خپل ښایست لپاره مشهور دی. جی قدرمندو کتونکو د کالام مهوډن کې دلته کې په یو کشتۍ کې ناست یو او دلته د مقامي خلکو سره خبرې اترې کوو چې دغه مقامي خلکو ته مشکلات څه دي، سیلانۍ صنعت کې چې دی نو دوی ته څه مسلې دي او دغه رنګې د دوی روزګار څنګه روان دی، کالو سره دلته کې موسم څنګه وي، خلکو ته دوی څنګه دعوت ورکوي، څنګه چې دی نو د مشهوره ده او دا خبره چې دی نو خلکو ته پته ده چې د سوات خلکو بیا د کالام خلکو میلمه دوست دی، په میلمنو مین دی او دوی ته ښه پته ده چې د میلمنو څه قدر دی، ځکه چې د دوی د سیاحت د وجې نه څه 80% روزګار چې دی هغه د دې سره تړلی دی. ما سره یو ملګری ناست دی، د سره به خبرې اترې کوو. دوی دلته روزګار کوي او د کشتۍ هم دوی چلی په کرایه باندې یا دلته چې په پیسو باندې خلک بیایي. ملګري سلامونه. وعلیکم السلام. خپله پېژنګلو را سره وکړه. جی زما نوم اسلام الدین دی، زه د دې ځای اوسېدونکی یم، خاص کر د مټلتان. او څه کار کوې د څونه وخت؟ زموږ خو ډېر وخت شو چې دا کشتۍ هم جوړ کړې دلته چلوو او بل چې کم دی نو د میلمانو هم خاص دی، روډ دپاره څه مزه نشته، نه راځي. هغې له خو راځو که نه، څومره ملګري دلته کې کار کوي ستاسو او روزګار وابسته دی دې سره، مطلب په هغې په کار یې تاسو؟ مونږ دلته 31 کشتو والا یو او څه تقریبا سیزن کې 2-3 هوټلې راځي، دوکانونه راځي، پیګوړې والا یې دلته، نور فروټو والا یې، قسمه قسم کاروبار والا یې دلته. کم موسم کې دلته زیات خلک راځي دې سیمې ته؟ واوره کله وي او بیا چې واوره نه وي؟ دسمبر کې واوره کېږي او جون جولای کې چې کم دی نو میلمانه ډېر زیات دي دلته. اوس ګورو تقریبا جون شروع کېدونکی دی، بیا هم ګلیشیر پراته دي، واورې پرتې دي، موسم یخ دی، تا سازره چولی، موږ ته خو پته نه وه مینګوره کې خو چې دی نو ګرمي وه ټیک ټاک. نو چې خلک دلته راشي، میلمانه راشي، څه محسوسوي هغه؟ بس میلمانه چې راشي هغه ډېر خوشحاله وي. د دې ځای خلک هم ډېر ښه خلک دي، ښه عزتمند خلک دي، میلمنو سره ښه ښکلی سلوک کوي. اوس راته ووایه مشکلات څه دي؟ مونږ ګورو نور کله به دلته میلمانه ډېر زیات اوس کم دي، نو څه وجه ده؟ وجه چې دا دی چې دا روډ مزه نشته،
زموږ حکومت ته دا پکار ده چې د دې ځای دا روډ جوړ کړي. او دلته خو میلې هم کېږي، دلته خو چې دی نو کله افسران راځي، سیاستدانان راځي او ستاسو نه چې دی نو وټ هم غواړي، نو څه وایي چې دا روډ ولې نه جوړېږي؟ بس هغه خو ډېرې وعدې مادې کوي، انې بانې کوي، خو د هغې څه مزه نشته. ولې چې نن سبا مرې ته سړی وګوري ټول په لاسونو باندې جوړ دی، د هغې ښه روډونه جوړ دي. دلته خو چې کوم دی نو ډېر ښایسته ځای دی، الله تعالی ښه ښکلې اوبه ورکړې، چینې ورکړې دي، او چې کوم دی نو دا روډ مزه نشته. څومره خلکو انویسټمنټ کړی، پیسې لګولې چې یاره موږ به وګټو، او بیا چې دی نو هغه روډ خرابتیا ده، هغه مشکلات روان دي، هغې نقصان کې روان دي. خلک خو ډېر دي کاروباري، خو چې که لار صحیح شي نو بیا خلک ښه مزدوري هم کوي او ښه خوشحالي، او بل چې کوم دی نو میلمانه راشي ښه میلمستیا. موږ وکتل که نه هغه ټینټونه هم لګېدلي دي، شپې باندې په کرایه هم ورکوي، خوراکونه هم ورکوي، ټراوټ میان پکې میلاویږي. نو چې بیا میلمانه نه وي نو څه کوئ تاسو؟ بیا څه کوئ؟ چې میلمانه نه وي نو بس موږ دلته ناست یو، دا ځایونه دی بس تش خالي ځایونه دی، بس دې ته ناست یو، دا ساتو. بیا گزاره څنګه کېږي؟ خورئ څه جیبه خورئ، کوم ځای نه خورئ، قرض کوئ؟ بس الله تعالی ورکوي، رزق ورکوونکی ذات. دغه ونې وهئ؟ نه ونې خو نه وو. د دغه ونې چا وویل دا ډېر شی چې دي؟ دا خو د خلکو ځان له د بیزو میزو دپاره ځایونه جوړ کړي دي، او څه دلته د غټ غټ افسران راغلي هغو بند واله دی، هغې سره دا لرګي چې کوم دی نو وچ شوي دي. څه وایې چې حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ ته موږ راوستې کیمره ودرله دلته کې راوړې ده، هغه خلک چې تاسو نه اوري یا تاسو نه نو څه ورته وایې عمران خان ته، پرویز خټک ته چې دې علاقې دی، یا نواز شریف ته چې د پاکستان وزیر اعظم دی، څه وکړي دې خلکو لپاره چې ستاسو هغه ژوند اسان شي؟ نواز شریف ته خو موږ دا وایو چې خپل مخکنی حکومت کې هغه دلته راغلی دی، ښه میلمستیا هغې له موږ کړی دی، ښه هر څه کړی دی، هغې ته ښه معلوم دی. نو که هغې له شرم نه راځي نو دا روډ دی نه جوړوي. ولې چې پنجاب کې هر 3-4 میاشتې پس خپلې کوڅې جوړوي، خپل روډ جوړوي، خپل دغه دپاره، ولې چې د هغې ځای دی هغه مخکې کوي، دا هم د هغې ځای دی، پاکستانیان دي، خو هغې ته دا شرم خبره ده چې هغه دا روډ زر نه زر جوړ کړي. کتونکو تاسو د دې مشر خبرې واورېدې، دوی چې راکه حکومت دوی ته روډ جوړ کړي نو دلته به میلمانه راتګ سیوا شي. زه وړاندې یو څو میلمانه راغلي دي، تاسو وکتل په دغه کښتو کې ګرځي راګرځي مو، دوی نه پوښتنه کوو چې دوی د دې سیمې په حواله باندې، د روډ په حواله باندې څه وایي. موږ سره اوسئ. سوات کې کال 2009 تر کال 2010 پورې ترهګرۍ او بدامنۍ د سیلګرۍ صنعت ته لوی زیان رسولی و. بیا وروسته د سوات سړکونه، پلونه او نورې ودانۍ کال 2010 کې راغلي سیلابونو نور زیانمن کړل. د سوات بیا ودانۍ لپاره کال 2013 پورې د هغه وخت عوامي نېشنل پارټۍ او بیا وروسته د پی ټی آی حکومتونو لوی دعوې او منصوبې شروع کړې. ولې د سوات سیلانۍ سیمې کالام او خواوشا سړکونه د تیرو 7 کالو راهیسې کنډې کپرې دي چې ترې که یو اړخ ته مقامي ولس د مشکلاتو څخه مخ دي، نو بل خوا سیلانیان هم د ورانو لارو څخه سر ټکوي. हम लाहौर से आए हैं, तैमूर मेरा नाम है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जगह है और हम प्रेफर करते हैं कि और भी जितने भी आने वाले हैं वो यहाँ आएँ. थोड़ा रास्ते में इशू है कि ज़रा जगह ठीक नहीं है, सड़क वगैरह रास्ता ख़राब है, लेकिन यहाँ आके थकावट उतर जाती है बंदे की और काफ़ी जो है अच्छा फील कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह हमको कोशिश है कि अगले सालों में भी दोबारा इधर का विज़िट करें और बेहतर.
नहीं, मैं 2003 में पहली दफ़ा आया था। उस टाइम तो काफ़ी चीज़ें अब जो हैं वो चेंज हैं, बस ज़्यादा जो मसला है वो थकावट के रास्ते की है। बाकी जो है काफ़ी अच्छा है। आगे आके प्रेफर तो यही करते हैं कि यहाँ आके स्टे करें कलाम की बजाय, ताकि जो है सफ़र की थकावट उतर जाए और फ्रेश होके वापस निकलें बंदा। मेरा नाम फातिमा तैमूर है और मैं भी लाहौर से ही आई हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बस वही वाली बात है कि बस रास्ता है थोड़ा ख़राब और बाकी तो बहुत अच्छा है माहौल भी और सब। बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अगर फ़ायदा उठाया जाए तो, लेकिन फ़ायदा नहीं ना उठाते। हाँ, रोड ठीक करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ के देखें खूबसूरती। इसी तरह ये और अच्छा हो सकता है। जी, मेरा नाम खुरम भट्ट है, मैं लाहौर से आया हूँ। स्वात बहुत खूबसूरत जगह है और माहौडन लेक तो ऐसे ही है जिस तरह जन्नत है, जन्नत का कोई टुकड़ा। और मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इधर देखना चाहिए। इनके जो रोड्स वगैरह हैं वो बहुत ख़राब हैं, जिसकी वजह से कई टूरिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि छोड़ें किसी और इलाके में चलते हैं जहाँ रोड सही हैं। बाकी खूबसूरती तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड सही कहते हैं लोग। ये यहाँ पे आके पता लगता है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। हमें अब इंशाल्लाह ताला यही उम्मीद है कि जब ये रोड बन जाए तो हम तकरीबन हर साल यहाँ पे आया करें और अपनी छुट्टियाँ गुजारा करें बच्चों के साथ। अच्छा, एक मुल्क के साथ इतना खूबसूरत इलाका है, आप मिनी स्विट्ज़रलैंड कह रहे हैं, तो इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है? और जो सयाहत है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता होगा। सयाहत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कई मुल्क हैं ऐसे दुनिया में जो सिर्फ सियाहत पे चल रहे हैं और मैं कहूँगा कि यहाँ पे बस इनके सबसे पहले तो इनको रोड डेवलप करने चाहिए, कोई अच्छे होटल बनाने चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, कोई हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर्स वगैरह यहाँ पे इस एरिया में होने चाहिए। उसके अलावा इसको मज़ीद डेवलप करने के लिए कोई चेयर लिफ्ट वगैरह, कोई ऐसे पॉइंट्स जो मज़ीद मतलब काफ़ी कुछ पहले से बेहतर मुझे लगा है, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी बुरा हाल था यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी इस बारे में ज़रूर सोचे।